कोई रेड फ्लैग नहीं है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है और एज सून एज द स्टेडियम इज़ रेडी हम जाएंगे, खेलेंगे पेशावर। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द केम वर्ल्ड सरा ज़यमा जमील मोहम्मद यौ ځل بیا تاسو سره امید دی تاسو به روغ جوړ یې ځکه چې زموږ دعاګانې د تاسو سره وي او ځان تم دعا کوو تاسو تم کوو چې د ژوند په هر میدان باندې تاسو نه صرف کامیاب اوسئ بلکې الله تعالی د ستاسو روان نسلونه هم خوشحاله ساتي او خوشحاله وي چې دا علاقه پرامن وي، ښایسته وي، دلته مختلف قسم سرګرمۍ روانې وي. دوستانو چونکې څو ورځې مخکې رمیز راجا صاحب یو بیان ورکړی او تاسو ټولو ته پته ده او خیر اوس د عهدې نه لرې هم کړی شو. هغه یو څو پوسټونه خو په سوشل میډیا ملګري داسې ورکړي چې یاره د پښتنو ازار ووهه. خیر موږ به چاته نه ازار کوو نه به خیري کوو، موږ به د هر چا دپاره امید د تاسو نه لرو، په خپل هم دا کوو چې هر چا دپاره یو نیک خواهش لرو، دعاګانې ورته کوو. خو چې څوک زموږ دپاره داسې سوچ لري نو الله تعالی د هغې ته پوهه ورکړي ځکه چې پښتون قام لګیا دی د ملک په مختلفو چې کوم ترقیاتي که هغه سکیمونه دي، که هغه وزارتونه دي، که هغه دلته د کرکټ میدان دی، که هغه دلته د روزګار میدان دی، خو د پښتنو په هغې کې ډېره زیاته برخه ده. دومره د چا هم نشته څومره چې د پښتنو ده که موږ د آبادۍ په تناسب باندې دغه والو. اوس نوی چیرمین د پاکستان کرکټ بورډ زموږ مشر چې کوم دی مخکې هم پاتې شوی نجم سیټي صاحب هغه راغلی دی، هغه بل یو بیان ورکړی دی چې یاره انشاءالله زه په پاکستان کې چې هر چېرته خو په خیبر پښتونخوا کې او د پښتنو په سیمه به هم موږ یو بین الاقوامي میچونه دلته کوو، ټورنمنټ یې به کوو، میچونه به راوړو. چونکې صورتحال دلته دا دی د هغې اعلان خو بالکل دلته ځوانان هغې ته خوش آمدید وي، دغه خبرې ته ستاینه یې کوي، مرسته یې کوي، بلکې او ورته هرکلی هم وایي. خو خبره دا ده چې په پېښور کې په دې وخت کې یو په حیات آباد کې د بین الاقوامي طرز سټیډیم روان دی او یو مانیکار روان دی په ارباب نیاز سټیډیم کوم چې انټرنیشنل کلاړیانو دپاره به جوړیږي. دې وخت کې خو د ملګرو نه به پوښتنه کوو، موږ سره موجود دي دلته د پېښور کې دا ټایم زه ولاړ یم په یو سټیډیم کې ځوانان موږ سره موجود دي چې یاره د نجم سیټي صاحب دغه بیان ته هغوی په کم نظر ګوري او هغوی څه دغه کوي. ملګري دا راته ووایه خپل تعارف هم وکړه او د نجم سیټي صاحب چې ویلي دي پېښور کې به بین الاقوامي میچ انشاءالله کوو نو څه ګورئ دغې ته په کم نظر ورته ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دلته راغلئ او دغه مو وکړو. نو مونږ خو دا چې وایو زما حسن خان نوم دی او د ورکزونو تعلق ساتم پېښور کې او مونږ دا وایو چې یاره دی دلته راشي او دا سټیډیمونه کوم دي دا هم ټیک کړي او دا منځ کې کار روان وي خو منځ کې لږ سلو شي چې دا ټیک کړي، زموږ د پېښورو ګیمونه وګوري، زموږ سیسټم وګوري نو دا به انشاءالله ډېر خوښ شي. مونږ کې تکړه تکړه کسان شته دي او وتو والا یو بار دغه هم وتو والا گیم کولو والا انشاءالله. جی بالکل تکړه تکړه کسان موږ کې شته دی، سټیډیم باندې کارونه هم روان دي. دلته یو بل ملګری هم د موږ سره موجود دی، خپل تعارف هم په خپله وکړي او هغه نه به دا تپوس کوو چې کومه دلته نجم سیټي کوم بیان دغه کړی دی هغې ته په کوم نظر ګوري او چې کوم سټیډیم باندې کار دی د حکومت نه څه غوښتنه کوي دا په خپله هم ځوانان دي او دوی دا غواړي چې دوی ته د کیل موقع میلاو شي. ملګري خبره راسره وکړه. السلام علیکم. زما نوم شاه حسین دی اور مونږ پېښور سره تعلق ساتو. مونږ خپل هم پلیئرز یو او مونږ دا خوښوو چې زمونږ مطلب بهر پلیئرز راشي، زمونږ په پېښور کې گیمز وکړي، انجوای وکړي، نور خلک راشي دا وګوري. انګلیش پلیئرز دي رادي شي دلته دی وګوري ماحول څنګه دی نو هغې نه پته لګي سره لا راغلي نه دي او بیا دی وایي چې دلته به گیم نه کېږي. دا ټوټلي غلطه خبره ده. باقي مونږ نجم سیټي صاحب له شکریه ادا کوو چې هغې مطلب دومره اپرچونیټیز پېښور دپاره ورکړه، کے پی کے دپاره اور خاص کر حیات آباد سټیډیم اور باب نیاز زبردست سټیډیمز دي. خو دا دی چې به دې مطلب زر کار وشي نو موږ چې دا پی ایس ایل 8 هم پې وشي نو ډېره مزه به وکړي. بالکل شاه حسین رور خو تاسو وکته دا خو ماشاءالله په خپله سترګې هم شنې دي او رنګ هم سپین دی او لباس هم بالکل داسې اچولی ته ویږن په دې سات د اسټرالیا نه راغی. الله دې د بده نظره ساتي دغسې ښایسته ښایسته ځوانان زموږ رونه زموږ بچیان موږ سره شته د کیل په میدانونو کې خو دوی دغه بیان ته په ښه نظر هم ګوري او دا وایي چې یاره د کوم پېښور سټیډیم کې کار روان دی دا دې زر تر زره مکمل کړي چې دغه د کیلونو سرګرمۍ او دغه د گیمونو سرګرمۍ د کرکټ شو، والیبال شو، فوټبال شو، نور گیمونه دغه جاري او ساري په دې خوره باندې او یو د امن پیغام ورکي. مننه مو کومه او روان پروګرام دپاره بیا تاسو د کیم ورلډ سره په لاره اوسئ.